بلال مفتی صاحب یو د خوارقو یو د غیر خوارق تاسو اصل کې په خوارق او عدم خوارقو کې فرق نه کوئ. دا یو مسله تاسو ته زما وړاندې شوله. دویمه خبره دا ده چې یو د علم غیب یو د عام مکاشفه او مشاهده د صوفیه کرامو کوم کتابونه لیکلي رساله قشیری لیکلي دغه سره مرادب کتابونه دي. نو تاسو ته اصل کې د اغلوطي چې کېږي تاسو د کشف او د علم غیب او چې کوم شهبازي د هغه شینو کې تاسو فرق نه کوئ. باقي دی باسون ته اوس نه خبره به وګد کېږي خو تاسو نه ما ګوره لنډه خبره وکړله. تاسو وایئ چې د اطلاقات چا کړي د علم غیب دی نه ولې نه دی تفسیر بیضاوي کې تخوستلی شم په یؤمنون بالغیب کې وګوره هم په دې باندې علم غیب اطلاق کړی علم غیب تقسیم کړی چې مقام علیه دلیل لم یقم علیه روح المانی په کتلی شي د دین علاوه تقریبا چې 14 تفاسیر د متقدمینو زه خدای شم چې په دې باندې علم غیب اطلاق کړي خو هغه باسم زه تاسو وګد کول نه غواړم. نو صرف دومره ته وایم چې تاسو وایئ چې تاسو جمعیت علما اسلام والا د علم غیب قایل استئ. نو د علم غیب چې کوم د علم نه دی د صفات ذات نه دی او په صفات ذات کې چې څوک هم د الله سره مخلوق بل مخلوق شریکي دا شرک په صفت دی او دا مشرک دی او کافر دی سور کافر ته به منګه وایو. نو منګه د علم غیب چې کوم د خاصه د باری تعالی ده هغه هم دغه صفات ذات نه ده په دې کې منګه بنده لیسه نه ورکو هو چې کوم علم عطای د علم غیب جزئی زم علما لیکل دي نو هغه کې منګه یې سوایو. به دا خبره جیره مختصر کو حکایت او قصص ته نزو لنډه دا ده چې کوم علم غیب د الله خاصه د پاره کې بنده ته یې ورکول شي نو که چا ورکړه نو شرک په صفت به کله مشرک او کافر براغلی چې کما مستفاد من الدلیل دی یعنی مقام علیه الدلیل دی نو هغه اشیاء کو دغه علم غیب جزئی علم کلی بیا په دې کې نه منم علم غیب جزئی عطای د دې ز قائلم. بس مختصر خبر وکي بیا غبل خبرې ته زو علم غیب شو نه کنه چې نه جی عطای شو الله ورک بیا خو لفظ اطلاق نه نو زه به تاسو ته خبر وخم جی زه به دا اصول کتابونه په دې کې نشته خو زه تاسو د سور لستفاسیر ذمہواری اخلم چې په دې باندې به د علم الغیب اطلاق کړي او د سی باندې چې او دیوبندي تفسیر شخص دون شخص اطلاق دی عام علم چې په معنا د نه راسخه ما وکیده وجی تاسو ماته پرې په دې باندې خیر باس کو تاسو لږ صبر وکړئ دی لا به ټیم مقرر کو په دې عبارتونو ها نو یو خبر زه خپل صفای کوم چې ما دا خبره کړل کنه جی چې ما تاسو کله ویلي چې جمعیت علماء اسلام ولا علم الغیب قایل دي او نبی اسلام نه قایل دي اولیاء له قایل دي الله نه نفي کوي لکه دی تجلیات کې تخیمه په دغه یادګار خطبات کې تخیم په الانبیاء کې تخیمه ډاکټر پی ایچ ډی لندن دغه تخیم وکړه د تخیم الزامینه هغه کې دادی چې الله تعالی کله د نبی صلی الله علیه وسلم روح وست نو الله تعالی په پوره دنیا کې وګرځو الله ته زې معلوم نشو مناسب د اعلی ضرب لپاره چې د اعلی مظروف فقاری پوښوي خو الله تعالی ته د دې زې معلوم نشو واپس راغو الله ته دې فتنه چې وستو یو غزوي او پیغمبر اسلام د مسعود حضرت صاحب د جهاد پتو د سرپرست خان صاحب درد تصنیب ګوره کدا مکاشفه و کېده د مفتی وایي چې وکېده ته په مکاشفه په علم الغیب کې فرق نه کوي زدا دیمه چې مفتی ته په علم الغیب کې تقسیم کو چې ما قام دلیل به کوم دلیل لشي هغه مثابت به علم الغیب دینو بس وحی نه تا یو تعبیر کې اطلاع الغیب د مولا ارسه وته خو په مکاشفه کې ستاسو پر سم معیار ده سکوسوټی ده او هغه کې به څنګه مې چې دا مثال په تور د الله تعالی صفت ده دلته وګرځیدو دلته د الله تعالی صفات نه دغه پر اساس صد معیار اقم مقامات وي. ګوره بلال مفتی صاحب د علم غیب لکه د مولانا صاحب ویل تاسو ویل کنه زه به هغه خبره کوم تاسو که شر العقاید ویل کنه اسباب العلم للخلق ثلاثه نو ګوره عمومي تور باندې چې یو شی ستا یو شی ته مدرک ګرځي ستا په علم راځي کنه نو دغه د لپاره به اسباب دلته کې تاسو ګورئ ناکتین لیکلیم د اسباب د علم د مخلوق د لپاره دي بیا چې دینو هغه کې یو حواس دي کم شي چې مستفاد من الحواس د علم غیب کې نه راځي سردا بل چې کم د عقل استدلالا راشي عقل بداهتن راشي یا په خبره صادق سره راشي اوس مونږه جنت او جهنم مونږ ته حاصل دی معلوم دی مونږ ته اوس زمونږ د علم دی مونږ په علم شنو علم الغیب شو کنه شو دا او دا بزنه ویم دا بجې زنه دا بل روح المانی نه ثابتوم الحمدلله زه تاسو دا تفسیر بیضاوی نه ثابتوم د بیضاوی تقریبا شپږو شرح نه به ثابتوم چې مدقه نفس علم غیب تقسیم کړي یو علم الغیب هغه چې مقام علیه دلیل دوی ما چې لم يقم علیه دلیل مولوی صاحب خبره باندې ورشي خو دې تقسیمات او اخواته نزو باقی ته وی چې د دې کشف مکاشفه به حدود سیده جدا د اختیاري اشیاء نه دی راغلي دا د کم سړی چې ذکر اسکار مراقبه دینداري سوم رضایت الله تعالی مکاشفه کوي لکه تاسو ته وسوم چې سړی په قبر کې خو چې محمد رسول الله به مکاشف شي کلاو بشي ورته دا هغه کشف به ورته وکړل شي ورته تم کشف وشو په خبره باندې پېښ په خبره ورسي نو د دې حدود نه دی راغلي بلال صاحب اوس د علم غیب خبره په دې ځبانه زه متشرک کوم ته متشرک دا ورته چې کوم دی بس هغه ته موږ شرک وایم مثال په تور چې وایم نو دغه وایم دا هغه عبارتونو جواب کا تاسو بیا م کول شي تاسو سره په باندې په موږ باندې د حیات الانبیاء
د انکار فتوا لګی تاسو حیات الانبیاء منکرین خبرو که خیر مختصر د حیات الانبیاء باره کې ستا کومه عقیده نظریه ته ووایه چې زما سره موافقت خوري او که اختلاف دی بیا زه به قبل کړم. زمونږ د اهل سنت والجماعت علما دیوان دا نظریه ده او دا زمونږ عقیده ده چې پیغمبرانو باندې په دنیا کې مرګ راغلی دی. اصل خبره دا ده دنیا کې په تمام انبیاء باندې مرګ راغلی. عیسی علیه السلام باندې راغلی نه دی، ان شاء الله راځي به ژوندی د اسمان کې دی، او باقي چې څومره انبیاء دي هغه باندې موت واري شوی دی. بیا الله تعالی هغې ته په قبرونو کې زندگی ورکړې ده. څنګه زندگی ورته ورکړې ده؟ د روح او د جسد سره تعلق منم. بلال مفتی زما د تعبیر ته به غوږ دی، زه دا روح چې دی د جسد سره تعلق منم، خو په داسې تعلق چې د هغې د وجې د جسد ته حیات حاصل دی، یعنی تعلق د حیات منم. باقي بیا د دې نه اخواته چې دا تاسو پسې کم مثال په طور خلک پسې لکۍ تړي چې تصرف دی بار ته راوځي او ګرځي او د قصو موږ نیستو قایله وروره. حیات په القبر ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبي الله حي يرزق. څه شوله زمونږ دغه عمره عقیده ده چې پیغمبران په خپلو قبرونو کې ژوندي دي، تلذذ او خوندونه مزي الحمدلله غاسلې تعبدونه عبادتونه هغه هم تلذذي دي. داسې نه کوي چې که زمونږ ستاسو دي تکلیفي دي که نه، دا شی نه کوي. د روح د جسد سره تعلق منم، تعلق د حیات منم. ماشاءالله مفتی صاحب ګوره د روح د جسد سره موږ هم دا منو، زموږ عقیده دا ده چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په دنیا کې مرګ راغلی، خو بیا دلته هغه باس لمنګ نه زو موږ دلته مرګ منو، خو موږ وایو روح وتلی دی. صحیح ده چې روح وتلی دی. لکه ستاسو مفتی فرید صاحب موضوع یې مچاوي چې روح نه دی وتلی، یا بعضې نور مشران ویلي چې روح وتلی نه دی، بلکې دا روح یا مفتی محمود صاحب په فتاوا مفتی محمود کلي چې دلته دا نبي صلی الله علیه وسلم حیات چې دی که نه دا ساتیر حیات دی، د مرګ راغلی دا روح په شک وکې ده. زه خپل وایم، خو یو ځای کې دغه خبره بیا چې ته په دې بحث کو دا به صفا کوو. دویمه دا چې تاسو وایي تعلق که نه، سربراز خان صفدر صاحب په دې کې لیکلي دي په دې دغه کې چې په دې څنګه چې تاسو ووایئ چې په دې باندې قرآن سنت او دا اجماع نه ثابته ده چې روح په اعلی لیین کې دی، دلته تعلق دی. صحیح شو. زه هم وایم چې روح په اعلی لیین کې دی، دلته تعلق دی. حیات لفظ راځم، خو زه دا وایم چې پی ایچ ډي لندن ډاکټر خالد محمود صاحب هغه لیکلي دي چې بریلیان وایي چې روح د دې جسد نه بهر دی، مونږ وایو په دې جسد کې دنده دی، چې څوک یې بهر ګڼي هغه بریلی دی. دارنګې په نورو کتابونو کې ستاسو ته زه پخیم چې هغوی چې چا روح د جسد نه بهر وګڼو حاضر ناظر عقیده روح په جسد کې دنده مني. بیا ستاسو ډېرو مولیانو لیکلي که روح د جسد نه بهر زه خپل وایم که نه ځم په دغې کې بیا خبره زموږ خرابېږي، زما خپله دا عقیده ته وایم. بیا دې له راځم که نه چې دا روح مثال په طور ته ځم زه په خپله موږ تعلق منو. پوه شوې؟ بیا تاسو په طرفه موږ باندې دا الزام کوي چې تعلق مني خو حیات نه مني. موږ ورسره دومره تعلق منو چې حیات ورسره دی، چې په هغې کې انبیاو ته تلذذ او تنعم میلاویږي. صحیح ده. د دین علاوه د تصرف ته هم نه قایل، زه هم نه قایل، خو زه به تاسو په کتابونو کې تصرف شته، بل چې د پیر صاحب په بیاناتو کې تصرف لفظ دی، نو زه صرف دغه وایم چې یو دا خبره اوس چې دا خبره اتفاقي شو، دا لکه مثال دا به ته وایې چې دا بیا چې زه زما دا کومه نظریه ده که ته چې دا ته خپل ځان دپاره وایې، زه اوس د خپل مشرانو د کتابونو نه خدای شم، بلکې ستاسو مشرانو هم تسلیم کړي ده. مفتی منیر منور صاحب په حیات الانبیاء کې 15 ځایه دا خبر تسلیم کړي ده چې شیخ طاهر رحمه الله هغه حیات تعلق مني، او داسې حیات مني چې هغه تعلق مني، داسې تعلق چې هغه سره حیات راځي. دا ستاسو مشران 15 شپږو مشرانو د کتابونو ستاسو خیم چې هغه دا مني، دا موږ منو. باقي تصرف موږ نه منو، چې انبیا وایي تصرف کوي هېڅ قسم هغه موږ نه منو. یا خیر ګوره بلال مفتی صاحب په دې باندې ابن قیم صاحب مستقل کتاب کړی هادي الارواح، تاسو به کتلی چې روح په کوم ځای کې دا کې اقوال شته دی، هغه نه څوک انکار کولی نه شي. خو تاسو ګورئ یا ساتي جي دا مسله سم متفقه نه ده، په دې کې زمونږ خپله ذاتي رایه ده او زه دا تاسو ته تقریبا 25-26 کتابونو دا مسله تاسو ته زه خوستلی شم چې د روح د پیغمبر د جسد سره تعلق دی، او هغه تعلق په مرتبه د لا بشرط شکل دی، نو ته موږ داخل او نو ته خارج وایو. اقوال شته د ابن قیم صاحب کتاب ما کتلی دی، دې متعلق نور کتابونه ما کتلی دي، خو موږ چې دغه روح د دې جسد سره تعلق دی. اصل کې ستاسو د علماو او ستاسو د ملګرو کتابونو کې دا شته چې دا د انبیاو د روحونو په جسد مثالي کې دي. د جسد مثالي به زه منکر نه یم. جسد مثالي دوه قسمه دي، یو جسد مثالي ستاسو د بلال مفتی صاحب، ستاسو بعضې ملګري دي هغې وایي یو جسد مثالي د صوفیه کرامو دی. جسد مثالي چې دا روح آلته کې تاسو واخلی او د هغه جسد مثالي سره د جسد عنصري سره تعلق نه تعلق د حیات، موږ د دې قایل یو. نه که اوس یو سړی وایي چې جسد عنصري کې نشته دی او په جسد مثالي کې د خارج هم دی او د دې سره تعلق هم نشته، نو بیا دا مشکل موږ ته جوړي، دغه بیا موږ قایل نه استو راغلی. ګور مفتی صاحب اوله خبردار که نه تاسو خبر ده وکړه، تاسو خبر وکړه، نه خبر تاسو ده چې تاسو وایي که نه چې موږ
بس تعلق منو دا نه چې تعلق د دخولي دی او غیر دخولي دا نه زه دایم ستاسو د طرف فتوا ده په دې باندې چې ستاسو وایي چې څوک په اعلی لیین کې غني د بریلی دی ستاسو طرف څوک په اعلی لیین کې غني د قرآن انکار دی وکې دا خبر ته کوم د ستاسو مشرانو د عباراتو تطبیق کول پکار دی چې ګوره تاسو وایي یو سره تاسو وایي چې په دې کې داسې اتفاقین دي خو اختلافي را روانه ده خو زه یم ستاسو یو د سلفو اختلاف دی هلته فتوا نشته د چې د جمعیت کتابونو مو پېښ کوو پای کې فتوا ده نو تاسو به دې وضاحت وکړئ یو صبر خان صاحب درس وایي چې قرآن سنت نه اجماع نه ثابته ده دلته نور قرآن سنت او حدیثونه ثابته ده لکه دا عادلانه دفاع کې دغه لیکلي ستاسو د مردان عالم هغه لیکلي چې ګوره د عام خلکو دوه مرګونه د انبیاء یو مرګ چې د مر پټین کې روح وته واپس راغی به واپس نه دی وته هغه هم دخولن منی او به پتو لګي بل خبر تاسو دا وکړه چې جسدي مثالی باندې تاسو حیات منی خو تاسو د روح وته به جسدي مثال تله جسدي مثالی روح المالی منی مظهری ولې منی او ټول منی بل لا چې شیخ سلیم الله خان سی هم منل دي چې د انبیاء ارواح فعلا لین کې دي او په جسدي مثالی کې دي او باقی موږ تاسو ته د جسدي عنصري سره موږ دومره تعلق منو چې هغه تعلق دومره دی چې تعلق د حیات دومره منو موږ کتابونو کې ځخ پلې ما زه سېما زره د طاهر شیخ سی عبارت خو دې شمه چې هغه دومره تعلق مني چې دا اکثر تنعم او تلذذ ملويږي بیا وتا صحیح شو دا نه خو بار خبردار چې دا دې چې تاسو په خبره په دې خرابه ده چې تاسو الته سوق تعلق مني نو په عادي ولا بند کوم پاتو لګول چې سوق زر د خیم کنه خیم ده دا کیفیت باندې کو پر پتو زر د خیم کنه جمعیت ګور تاسو کمار ته ونه خوله ما ته وی چې سفر خان صاحب در په کلام کې لیکلي چې په قرآن سنت اجماع ثابت په اعلی لیکل کې دي او پی ایچ ډی لندن خلیل محمود صاحب لیکلي چې سوق وی چې د دې جسد نه روح جدا دی نو دا د قرآن چې دی وکي د دې جسد نه روح جدا دی د بریلیانو عقیده ده امین صاحب درو کاړوي صاحب وی دا د حاضر ناظر والا عقیده ده او دغه لیکل سفر خان صاحب در په مسک منصور کې لیکلي چې روح د جسد نه جدا ومنو دا مفارقت راغی په حیات د نبی صلی الله علیه وسلم په حیات کې او چې دا مفارقت راغی نو دا تنقیس د انبیاء تنقیس چې د کفر دی ما دا وکي د بلال مولانا صاحب ګور تاسو تمام مخ کې وې کنه ما ته کتاب حواله مو خوسته چې ابن قیم کوم خبره کړي په دې کې اقوال دي هغه چا یو راغی ته چا بل اصل کې حیات الانبیاء مسله د عقیده د قسم ثانی د نبراس لګو ګوره ما ته وکي دا نو په دې خبره کې دا چې په دې باندې موږ څوک نه کافر کوو پاتې دا چې څوک د کیفیت انکار وکړي ته به څوک کافر وای یو خبره خدا ده په دې کې موږ دغه نه کو اخیرا خبره د قبر د عذاب متعلق شیخ طیب صاحب چې لیکلي دی په مسلک الاکابر 25 صفحه کې چې په دې قبر کې عذاب نشته باره کې تاسو وای شیخ صاحب دا نه لیکلي راواله دلته زه به تران شیخ صاحب دا لیکلي چې ګوره تقسیم یې کړی چې البته فدی عرفي قبر کې هم یو قسم تعلق شته که بدیغه ته پتو لګي نو زره ته اوس تقسیم خو د علماء دیوبند دا قاسم نو صاحب نواله شپایل د صاحب نواله او تر د ستاسو د کم ولای پر اعظم چې قبر هغه دوه قسمه ملي شیخ ادریس کاندي صاحب نواله ټول وي چې یو قبر شرعي دی یو عرفي دی پوښوي چې کم ځای کې مثال په تور زورین چې په دې قبر کې دی عذاب دي سره خاص نه دی مثال په تور عذاب قبر چې دی جسد سره هم یو قسم تعلق شته که په دې باندې تاسو پتو لګوي زمونږ شیخ دې عبارت چې په دې عرفي قبر کې هم یو قسم تعلق شته که تاسو په دې پتو لګوي نو زره ته علماء دیوبند 50 کتابونه هم چې هغه چې په دې قبر کې عذاب نشته خپل تعلق دی کرنټي عذاب قبر په دې باندې د دارالعلوم د کراچي مشر عالم لیکل دی مفتی عبدالرؤف صاحب هغه په دې ګړه کې عذاب نشته دلته علماء دیوبند په شریک لس کې کتاب لیکل دی هغه نه کې وکړه ټول دا چې په دې قبر کې هغه څه ته هم کنه زه تر اوله ابا کیدو زه تخپل وضاحت کوم چې موږ چې کله وایو چې موږ چې کله تقسیم کو ورته موږ چې کله د قبرونو تقسیم کو موږ یو قبر شرعي او عرفي په غیبه باندې تاسو مرګري مجادله کوي موږ وای دا قبر چې کم دی کنه دا ظاهر چې کم دی دا عرفي قبر دی شرعي وکړه دست او کبدی باندې پتو لګي زر علماء دیوبند عبارتون پیش کوم هغه صرف ولا دا وکړه مناقشه وکړه وکړه دا وی چې مثال په دا کم زر ته دا وی چې دا کم قبر دی اوس دا شرعي لکه یو سړي لپاره عذاب دی اوس که هغه لازمه پای کې ته به ما سره نشي دا خبر لولم استاد جمعیت مشرانو کتابونه دي چې دا قبر چې دی کنه نظم عبارت لا بیا چې ته نه شرعي نشو چې ته زمانه د تاسو عبارتونه بیا د موجود چې باغی باندې بیا موږ دا سیس به وګديږي ته زمانه وکي زیرا ولا مزید ته مانه د مطالبه کوي کنه اوس ته زمانه د تقسیم نه ته زمانه په دوه ټکو کې جواب غواړي په دوه ټکو کې خبر جواب به نه کی ځکه چې زه تاسو اوس شرعي او عرفي تقسیم د قبر وکما ما دا مثال روپې زبته د مشران ورولم دی بیا ګور دی قبر کې ستا مشران وایي دا قبر چې دی کنه زه ته دا قبر ته ظرف زمان منه که ظرف مکان غواړي دوانه منه څنګه ته وضاحت لکو زه بیا ته زمان او مکان جمع خصوصونه نه ده په قبر کې دا قبر د ظرف مکان او شو په دې کې مولا عذاب نه مکان زمان شو او ستا مشران ستا د مشران صحیح دی جګ مګی دی شي لکه دا کمره شو صحیح شو ستا مشران کې مثال ورکړه زمان دی اوس ستا مشران لیکلي چې عذاب دا یو فعل دی فعل بغیر د مکان نشي واقع کېدی اوس د چا چې قبر نه
نو الته ته مکان نفي ته توکل ماته وکي چلته مکان نه وکي دا قبر تا خدا قبر خاص کو کنه تا دا قبر خاص کو کنه د یو ځای وکي چلته تا مکان دا قبر خاص کو زم د زم ستا مشران ته تقسیم لراغلی تا خدا قبر خاص کو کنه نه زه خاص نه کوم اصل کې په قبر او برزخ کې نسبت دوه خو مطلق دی زه د مکان نه پینې کوم چې سمندر ته پرې وته هغه ورله مکان دی که زناورو خو هغه ورله مکان بس صحیح ده صحیح ده کدا قبر نصیب شو د مکان دی تا قبر نصیب نشو بل بیا الته مثال په تور د هغه سړي به کم قبر به نصیب کیږي اوس بلال مفتی هغه سړي د قبر نصیب شو هغه قبر ته ورته کم نوم ورکه اوس بلال مفتی ماته ګوره منګه چې عمومي دا کم قبر دا قبر شرعي دی کنه ګوره سلام کلام چې راځو دلته کو من خلکو ته قبر د پاسه مگر زیاده ته اوس شیخ طیب صاحب په مسلک الاکابر 25 صفحه کې لیکلي وي دا چې کم ګل دی وي دا قبر شرعي نه دی قبر کې عذاب نشته خیر خبره په نرمه باندې کو نو زه وایم چې دا قبر شرعي نشو نو قبر شرعي فعلی نو سجین کې به شو حکم ولګو حکم په لګي نه زه ته اشرف الجواب راواله ما هغه کې دقه عبارت دی راواله د اشرف الجواب فرق شته بل وکړه فرق او دوه فرق وکړه راواله اشرف الجواب راواله نشي کوله وکړه هغه کې نشي کوله د علماء دیوبند په کتابونو کې نشي کوله زه دې پېکم زه ته جواب په یاد کوم خیر کتاب مره ما کتلې ما کتلې مفتی صاحب ما کتلې دا غي مقصد دا دی کنه چې دا قبر د دې قبر د دې غړي نوم نه دی د دې دا مطلب دی چې د دې پورې منحصر نه دی یعنی دې کې عموم دی دې کې عموم دی بلال مفتی صاحب ما کتلې مې دی کتلې بعد کې لیکلي وکړه زبر سر ده مولوی صاحب خو پکې وکړه په دې کې لیکلي کنه خو بعد کې چې نواقب د شریعت نواقب خلکو او جاهل خلک دې قبر ته قبر وي دې سره به سکه تنویسب لیکلي څنګه چې جاهل خلکو د شریعت نواقب خلکو دې قبر ته قبر دا غي مقصد د تخیم راکړه دا غي مقصد دا چې داغه پسند کې فقط دا یو قبر دی کې تعمیم دی مطلب هغه تعمیم ته پته نه لګي دا غي نه کنه تعویل نه دی د دې تعویل ګوره چا کړي شاه انور شاه کشمیری صاحب نه مزه تاسو ته وخیام نه زما کې درنده خو ته تعلق کم قبر سره منی زه چې کله انسان مړ شي د بدن اجزا کم دي تلاړ کغه سمندر تلاړ کدي قبر تلاړ ک ارض تلاړ څه تعلق لري زما دا دی کنه زم جماعتي ګوره اصل کې ګوره بلال مفتی صاحب په نرمه خبره کو والله لازم د دې الشهاب الثاقب ما سره کتاب را سره دی اغیم د دې خبره وضاحت کړي چې کله عام او خاص راشي کنه نو دیو په دې تعمیم کې تخصیص کې دای خطا راغلی ده مونږ چې دام قبر دی او چې کوم سمندر ته څوک پریوت اغم قبر دی او زمن او دغه وای نه شیخ طیب صاحب وای په مسلک الاکابر کې چې په دې قبر کې عذاب نشته دې بار کې تاسو وای خدای ما ته تاسو وې ګورا تا ما وې دا خبره د دې ما خبر اوري ما خبر د اعتراض پاتې کی د دې اعتراض پاتې کی د دې اعتراض پاتې کی دی وی چې شیخ طیب سے ګوره د شیخ طیب سے باندې ابتراء کوي چې هغه چې بدی قبر کې دا لفظ نشته هغه البته فدی قبر عرفي قبر کې هم یو قسم تعلق ته څه دی عزت خیر ما سره شته په کې د بدی کتاب حواله وکړه تعمیم منکو تاسو بدی قبر کې تخصیص کوئ تاسو دین علاوه زه عبارتونه پیش کوم زه نه کوم ته نه وکړه ګوره پرابلم سیبو ما خبر اوري د دې عبارتونه داسې ماته وکړه شرعي قبر صرف دغه قبر دی دا غړه او بل نشته نه چې کوم چې د دې بدن اجزا کوم چې د ورسره قبر شرعي خو تاسو کتابونو کې صرف دا قبر خاص کوي مونږ په دې اعتراض کوو تاسو وکړه اصل کې خدای په دې کې راغلی زه ته ما تاسو وای کنه زه ته ما دا یو عبارت ته ځای کنه به بده یو عبارت تاسو جواب کوي تاسو ما خبره ته هغه ما سید د یو طرف کتل له بل طرف ته پته نشته هغه خو تعمیم تر اوسه قصه خو ټول به دې قصه کوي په دې کې روان تاسو مونږ وای تاسو دې قبر کې تخصیص کوئ مونږ وای تعمیم قائل شي تاسو تخصیص کوئ خبره کوي ته زمنګ د کتاب دغه کې کنه مؤاخذه کې موږ ستاسو د کتاب دا کتابونه ما دا ما کتلې دي دا نه پېم شته اثبات هم سره اصل کې په دې تعمیم او ګوره تاسو مشران چې دي کنه تاسو کتابونه ته ځخه مګوره تاسو مشران د قبر نه د برزخ د سره حصہ غړي نه زه ته عبارت خیم ده کنه په دې باندې موضوع مقرر کا وسط زه خیم چې ستا مشران لګي د قبر چې دا دقیقه ها بعض جمعیت والا وای د قبر ابتدا چې دا د برزخ ابتدا د قبر نه ده بعض انتهای بعض نصیب شو کنه ولا قبر برزخ نه دار دیم خدا قبر بعد خود بعد دی بعض مته بعض ابتدای غنی او بعض د سره غنی نو دا حیات نبی مساله کوي ها دی وسو مونږ غب نو راغلیو ما دا شکر مو لگا تشلیو کی زموږ ته ورای کسي کرام بمولو بالکل صحیح ده اوکې دا موضوع حیات الانبیاء اوکې دا داوا بدای اوکې دا خدا حیات الانبیاء مسله تاسو مسله اتفاقی کوي اوس تاسو دا پیغام ورکړي نو خبردار
عذاب قبر بارک تاسو سماوي خبر پدې کې لګا تیز ګډوډ شو خدای چې د شیخ په عبارت کې اعتراض کوي هغه مقصد دا نه دی هغه شیخ هم د تعمیم قائل له هغه بردا غلطي وکړه تعمیم کړی دی موږ اصل کې چې تعمیم کوم موږ تاسو په تخصیص رد کو تاسو وايي موږ تعمیم قائل هغه به چې کلی عبارتون درا شبیر د موږ خو دې شو تاسو مشران د دې قبر نه بل قبر نه غني هغه بیا که زمنګ داوا یا زمنګ سیپ موږ التزامي وي او تاسو بیا دا جواب وکړي خبر وکړه ټیم بل خبر دا استاد دا وایي چې په الحال په میډیا باندې تاسو ګیله دا کوو چې تاسو طرف تشدد کی تاسو سماوي زما تشدد د اسماعیل او د ندیم د ګروپ توجه نه کی